بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل من صام رمضان چا د رمضان مبارک د میاشتې روجې ونیوي ثم اتبعه ستا من شوال بیا یې د شوال د وړوکي اختر شپږ روجې د دې سره یو ځای کړې کانه که صیام الدهر دا سیره لکه د ټول عمر روجې د ونیوي د ټولې زندګۍ روجې ونیوي حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ د روایت راوي دی او یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل چا د رمضان مبارک روجې ونی بیا ور سره د وړوکي اختر یعنې د شوال د میاشتې شپږ روجې ملګرې کړي دا سیره لکه یو کال روجې ونیوي یو روایت کې یو کال یو روایت کې تمام عمر دواړه روایت په خپل منځ باندې صحیح دي ځکه یو کال هم تا د رمضان 13 روجې ونیوي دا الله په 300 باندې حساب کړي شپږ دي چې کوم دی د وړوکي اختر ونیوي د هغې سره دا شپږ 60 باندې خدای پاک چې دی نو دا بدلې کړي و 300 دا وي او 60 هغه وي دا 360 شي مکمل 36 روجې او 360 دا په کال کې ورځې لري ګورئ ښه نو ځکه الله رسول فرمیل لکه ثابت کال چې سړی روجې ونیسي نمبر 1 خبره دا چې قرآن اکثر د رمضان مبارک په میاشت کې دا تاسو یې جماعتونو کې خلک ناست او قرآن وایي خو چې رمضان مبارک ختم شي نو موږ ولکه سوړې جوړې کړې په هغې مضبوط وتړو او داسې 2-3 غوټې ورله ورکړو یاره اوس د قرآن کریم مکمل طور باندې چوټې شو بیا به که کال له ژوندی عمر عالم بی رمضان مبارک اگر که د رمضان او د قرآن په خپل منځ کې تعلق دی الله نازل کړی هم پرې میاشت کې او په 40 رمضان باندې خو الله د تمامي زندګۍ لپاره زموږ او ستاسو لپاره یو قانون او یو رهنما رالیږلی او دومره وفادار کتاب دی کله چې مسلمان د رمضان سره دا کتاب خاص کې او په اخوا دا کتاب له لاس نه وروړي نو ځکه دا مسلمان ځای په ځای باندې دی همیشه لپاره د غمونو او د پریشانۍ سره مخي د دې مسلمان د بل مسلمان سره اکثر په خپل منځ کې اختلاف کله چې مسلمان دا قرآن ټول کال او ټول عمر په خپله سینه پورې ونیو نو دا داسې یو وفادار او غیرتي کتاب دی چې دا د انسان په انفرادي زندګۍ کې هم انقلاب راولي او د انسان په اجتماعي زندګۍ کې هم انقلاب راولي که تاسو د دې قرآن طاقت معلومول غواړئ چې دا څومره وفادار کتاب دی او دی د انسانانو په انفرادي او اجتماعي زندګۍ کې څنګه انقلابات راوستل نو تاسو به لږ لاړ شئ د نن له 1400 کاله مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور باندې په هغه وخت باندې یو طاهرانه نظر وګرځوئ اول هم د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه مخکې او د قرآن د نزول نه مخکې او بیا چې کله دا قرآن راغی او صحابو دا قرآن یو خپل رهبر وګرځو د زندګۍ د پاره یو ضابطه او یو قانون وګرځو نو بیا د قرآن د نزول نه وروسته وګورئ چې صحابو کې څنګه انقلابات رالل د هغو په انفرادي او اجتماعي زندګۍ کې څنګه انقلابات رالل د قرآن نه مخکې د عربو خلک هغه خلکو چې تاسو د هغې تذکرې د علماو نه اورئ دومره د ظلم هغه پردې د دوی په زړونو باندې راغلې وې د غفلت پردې د هغو په زړونو باندې راغلې وې د هغو زړونه داسې سخت شوي چې د وسپنې سخوالی هم لا وروستو خبره ده ځکه یو انسان چې کم دی په ده کې رحم نه وي خو دا انسان په خپلو بچو باندې ډېر زیات رحم کوي انسان خو لا پرېږده د انسان نه علاوه مطلق حیوان وګوره او بلکې دا انسان چې کم دی د انسان د بچي نه علاوه دا د مطلق حیوان په بچي باندې څومره رحم کوي یو ماشوم بچی او د په کوڅه کې چې کم دی نو د سپي هغه بچي وموندل کوترې وموندل نو دا ماشوم بچی په غیږه کې راغلی او دا ماشوم بچی په زوره سره دا بچي ښکته نه راغورځوي که چېرته یو لوی سپی ویني نو په ګټو باندې ولي یا ماشومان چې کله پیشو ویني نو زغلی خو چې کله پیشونګړی او د پیشو بچي ویني نو د دې سره څومره مینه کوي یا یو انسان په کور کې ځان له حیوانات او ساوري ساتلي د دې ساورو د دې بچي سره دا ماشومان څومره مینه کوي د دې نه پته ولګېده چې هر بچی که د انسان او که د مطلق حیواني دا قابل رحم دی او په دې باندې انسان رحم راځي خو د عربو هغه خلک د قرآن نه مخکې چې کله د یو زنانه به ماشوم بچی پیدا کېده نو په خپل کور کې به دننه نه پیدا کېده دې زنانه له به یوه کنده وکنسته او د کندې په غاړه به دا زنانه چې کوم دی د دې ماشوم بچی پیدا شو دا د دې له وجې نه به یې کنده وکنسته چې ګورو به
که چرته را ماشوم بچی الکو نو دا به راوچت کی او کدا چرته جنې و نو بیا چرته کې په غیږه کې راوچته نه کی بلکې د کندې په غاړه باندې دا ماشومه بچی پیدا شوې ده او بیا به روغونته دې له لته ورکړه او ښکته کندې ته به وروغورځوله یعنې دومره نفرت د خپلو لوڼو نه چې دا به یې په لاس کې راوچتول د دې به یې نشو برداشت کولی بلکې د دغې کندې په غاړه به پیدا شو او کندې ته به یې ښکته وغورځوله او خاورې به یې پرې واړولې داسې سخت زړونه چې د یو بل سره یې په سوونو کاله چې دی نو د یو بل سره نفرتونه او اختلافات او دشمنۍ او دشمني هم په معمولي خبرو باندې کله چې دا انقلابي کتاب راغی او هغه صحابو په دې باندې عمل وکړو دغه انقلابي کتاب په خلکو کې بیا کم تغیر او تبدیلی راوسته که زنانې ګورې په هغې کې تبدیلي که نارینې ګورې په هغې کې تبدیلي که رسمکې خطې ته یې ګورې په هغې کې انقلاب راوست تر دې پورې د هغو په ژبو کې هم انقلاب چې دی نو دا راغی نارینهو ته وګورئ چې د یو بل په یونسکو باندې به نه راضي کېدل دغه نارینهو ته وګورئ چې خپلې ماشومانې بچې به یې ژوندۍ ښخولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی یا رسول الله زما 8 لوڼه شوي او 8 لوڼه ما ژوندۍ ښخې کړي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل 8 غلامان د والي او د هغو د طرفه به آزاد کړي یو زنانه راله یا رسول الله زما 4 لوڼه شوي او 4 لوڼه ما ژوندۍ ښخې کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل 4 غلامان به والي او د هغې 4 لوڼو د طرفه به یې بیا چې دی نو آزاد کړي په دې وجه باندې داسې سنګدله خلک قرآن راغی انقلابات رالل داسې انقلابات رالل چې بیا نارینهو ته وګوره هغه نارینه چې په سوونو کاله به یې د یو بل سره جنګونه و د یو بل په یونسکو باندې به نه راضي کېدل په معاشره کې به د هغه انسان قدر و هغه انسان ته به خلکو په اعلی نظر سره کتل د چا په بلې باندې به لا پاسه چاپېره د خلکو کوپړۍ داسې تاوې د دې انسان قتل به یې وکړه او بیا د دې انسان دا کوپړۍ به یې په دې کې پرېکړه راسي د هغې نه به یو کنډول جوړ کړو دا غوښې وغیره سره به یې ته وتوږل کله چې به یې د دې نه کنډول جوړ کړو نو سهار د مخې به یې په دې کې شراب وڅکل او بیا به یې تورې غاړې ته واچولې شملې به یې په ځان پسې شاته راښکودې او روان به شول داسې سنګدله خلک خو چې کله الله انقلابي کتاب را نازل که زه دې پورې خبره کوم چې دا کتاب صرف د رمضان سره نو خاص دا به انشاءالله مخکې هم زده کوو ځان به پې پویو تا تر یو یار دوست د طرفه خط راغی او دغه خط تا راواغسته پرې د عطر ومږل دا خط تاره کپړو کې دننه یې ښودی صرف د جمعې په ورځ باندې کال کې او پیره رالیا او دا خط ښکلی هلکه راولې دا مې د ډېر ښه یار دی او ښه دوست دی هلکه دې خط کې دلته څه لیکلي ډېره خبر ترې نه یم چېرته به تاسو راسې کس ونی دی ځکه که موږ تر یو دوست او د یو ملګري خط راغی که موږ په هغې باندې نه پوهېدو موږ یې په یو تعلیم یافته پسې ځغلو زما یار په دې کې څه لیکلي زما دوست څه لیکلي زما بچی او زما پلار او د ورور خط را لېږلی په دې کې څه لیکلي چېرته به یو بېوقفه انسان چې په هغې ځان پوه نه کړي او همدغه شانتې رب کائنات هغه موږ او تاسو ته یو پیغام او یو میسج را لېږلی د قرآن په شکل کې او څومره په مینه سره په هغې کې الله موږ ته خطاب فرمایي کله چې پلار زوی ته خط راولېږه په سر باندې لیکلي زما خوږه بچیا دا پرې زوی باندې ډېره ښه خبره ولګي چېرې پلار څومره په عجیبه انداز کې ماته هغه خطاب کړی دی دغه شانتې وګورئ رب کائنات قرآن کې ځای په ځای موږ ته وایي یا ایها الذین آمنو ای هغې خلکو چې ایمان یې راوړی دی الله څومره د محبت نه ډک تا ته خطاب کوي انسان او مسلمانه بیا ته پر قرآن باندې ځان نه پوهې د افسوس خبره خدا ده د افسوس خبره چې د دنیا دپاره موږ فنون کم زده کوو نو په هغو فنونو کې دومره کتابونه چې د قرآن 2 او 3 دومره یي 100 جلده کې یو مضمون نه بلکې 9 مضامین په یو کال او په یو ټیم باندې موږ زده کولی شو خو کله چې د قرآن نمبر راغی یاره ما په ترجمه نه دی ولی زه ترې نه یم خبر ناظره باندې مې نه دی ولی د یو قرآن ته د مسلمان ملا چې دی نو دا ماتی نو دا د پرېښودو کتاب نه رمضان نه وروسته به هم قرآن لا د محبت لاس ورکو نو ما انقلابي کتاب چې راغی د تاریخ بوبرې مه راکاږې لږه دغه انقلابي کتاب چې څنګه راغی دنیا کې انقلاب داسې راغی هغه نارینه چې 100 کاله باندې به د یو بل کوپړۍ چې دی نو دې کې شراب څکل
د هغو په خپل منځ کې اخوت او ورورولي وګوره هغه خلک چې د یو بل سره دومره نفرت و چې د یو بل د خولې نه به یې داسې نوړې راشو کوله د هغې خلکو محبت د قرآن نه وروسته وګوره قرآن انقلابي کتاب چې کله راغی هغه خلک په خپل منځ کې شیر و شکر شول د یو بل سره داسې اخوت او ورورولي راله چې بیا وګورئ لږ د حدیثو کتابونه هم پورته کوي تاریخ هم لږ پورته کوي چې یو بل باندې بیا څومره د ایثار او قرباني دا به یو بل ته پیش کوله د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ناستې مسجد نبوي کې د شپې یو میلمه راغی شپه چې کوم دی نو دلته کول به غواړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې صحابو څوک داسې کس دی چې دا میلمه بوځي او د باندې د شپې خوراک وکړي او سهار بیا چیرې تر سهاره پورې دله د شپې ځای ورکړي یو صحابي یا رسول الله زه بیم کله چې کور ته بوته اوس ایثار او قربانۍ ته وګوره انقلابي کتاب راغی مسلمانه که ته هم دا غواړې زما زندگی دی بدله شي ته هم دا غواړې زما د کور ماحول دی بدل شي نن چې ته دا چغې وباسې غم او ښادۍ کې زنانو اختیار اخیستی دی او دې حد ته وررسېدلی دی چې نن ته یو بچی له یا یو لور یا یو زوی له واده وکړې لس کاله بیا چې کوم دی په هغه انګریزانو باندې خرڅ کړی دی زنانو لس کاله یې په عربو باندې خرڅ کړی بیا دی زنانو ځکه ستا رملا تیرې مات کړی ستا زندګي دا په یو واده باندې ټوله ولوټي د هغې وجه سره نه تا قرآن په خپله باندې کولاو کړی نه تا قرآن دې زنانه ته ښولی دی د هغې وجه دا راله چې هغه ته ټول عمر در په دې کې باندې نه ته دین ته وزګار شوې نه د هغه دنیا په راحت باندې شوه نه د خوراک په راحت باندې نه د څښاک په راحت باندې نه د دمشت او نه د لباس په اعلی طریقې سره ټول عمر ستړی ستومانه ولې قرآن دې پرېښودی دی نه قرآن د پرېښودو کتاب نه دی انقلابي کتاب چې څنګه راغی نبی علیه الصلاة والسلام ورسره میلمه ولېږه هغه میلمه میزبان چې کله کور ته لاړ خپلې ښځې ته وایي بیبي ته وایي کور کې د خوراک څه شته یو میلمه مې راوست ورته وایي لږ غونته خوراک ته یې بچو له مې ساتلی دی وایي بچي ودکه په څه طریقې سره نبی علیه السلام یو میلمه زموږ سره کړی دله به خوراک ورکول غواړي ښځه ورته وایي خوراک خو به دله ورکو خو یو مسله بله ده هغه مسله دا ده چې ما او تا به هم د میلمه سره کینو پر دې حکم لا نو راغلی ځکه میلمه څوک یوازې نه پرېږدي اوس که ما او تا هم د میلمه سره کېناستو خوراک دومره کم دی چې نه ته مړېږې پې نه پې زه مړېږم او نه پې میلمه مړېږي دا څه طریقه به اختیار کو خاون ورله عجیبه غونته کې یوه طریقه وخوه ورته وایي کله چې درستخان باندې تا خوراک کېښود موږ خوراک ته کېناستو میلمه به هم ناسي ما او تا به هم ناسیو ته به پاسې چې را ډیوه لږه خرابه ده ډیوه به مړه کې او پرې کې به لګیای چې زه ډیوه سمومه موږ به خوراک کوو دیو خوا به تیاری میلمه به ما اینی نه زه به هسې خوله چپوم او میلمه به لګیایي میلمه به پرې خوراک باندې موړ شي میلمه به پرې خبره باندې پوه نه شي چې را خوراک کمو زه به هسې خوله چپوم ته به هلته کې ډیوه کې لګیایي میلمه به پرې طریقې سره موږ موړ که خپله به نهره تېره کړو ځکه بچي هم نهر چیرې نو دا اوده شول الله قرآن کې آیتونه را نازلوي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه بل ترجیح ورکوي اگر که په خپله ضرورت مني اگر که په خپله باندې نهارې بل ترجیح ورکوي وس هغه خلک چې د یو بل اینې به اسکې د یو بل کوپړو کې به شراب څکل د یو بل د خولې نه به یې نوړۍ شو کولی هغه خلکو کې دا انقلاب چا راوست دا انقلاب پکې صرف د قرآن راوست او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو راوست تاسو کتلی دی په ځایل اعمال وغیره کې غالبا د ارموک جنگ دی یو کس وی راوي زه لاړم پرې مړو پسې او شهیدانو به انداسې ګرځم جنگ ختم شوی دی ما وکتل زما د تره زوی هلته کې زخمی حالت کې پروت دی او ډېره سخته ګرمي را تنده ورته لګېدلې ده ما ته کمزورې اواز سره اواز وکړه ما ته ویې د تره زوی ماله اوبه ما چې کله لوښی راواغست د اوبو ډک زه د تره د زوی خواله ور ورسېرم یو بل کس کمزورې اواز کې اواز وکړو ماله اوبه زما د تره زوی زخمی حالت کې پروت دی د تندې په عالم کې دی بلکل سخته ګرمي ده ما ته اشاره وکړې هغه له اوبه ویسه ما چې کله هغه له اوبه ویوړې یو اخوا بل چې کوم دی نو داسې زخمی اواز وکړه ماله اوبه
هغه بل کس ماته اشاره وکړه غلی ویسا ما چې کله دریم کس له اوبه وزغلولې د هغه نه ساه ختلی دی شهید شوی دی د تندې په حالت کې د ګرمۍ په حالت کې زخمونه چې کوم دی د هغې برداشت ونه شهید شوی دی ما دویم له اوبه راوزغلولې زه چې کله رالم دویم هم شهید شو ما د خپل تره زوی له اوبه راوزغلولې ما چې کله وکتل د تره د زوی نه هم ساه پرواز کړی روح تې ختلی دی هغه لوښی زما په لاس کې ډک پاتې شو درې واړه د تندې په عالم کې چې کوم دی نو میدان کې شهیدان شول زخمونو کې شهیدان شول نن پته ولګېده چې دومره ایثار او قرباني چې خپله د یو انسان د تندې له لاسه مري خپله د زخمونو په حالت کې پروت دی دی په ګرمو شګو باندې پروت دی او بل له راسې قرباني پیش کوي چې مال اوبه مه راکوه غلی ویسه دا انقلاب راوست جناب محمد رسول الله دا انقلاب راوست دی عظیم کتاب مسلمانه که ته هم غواړې چې زما په کور کې هم داسې قرباني ته دا غواړې زما معاشره کې هم یو مسلمان په بل مسلمان باندې ځان قربانوي نن څه وجه ده ته دکاندار له ورشه ته چاله هم ورځې هر یو انسان کوشش دا کوي ګاګ کوشش دا کوي زه د دکاندار سټ مات کم دکاندار کوشش دا کوي زه د ګاګ سټ مات کم ګاونډي ګاونډي ته غل دی رور رور ته غل دی پلار بچي ته غل بچی پلار ته چې کوم دی نو غل هر یو انسان د یو بل سره غلري کوشش دا کوي چې د انسان د خولې نه نوړې راوشو کوم د هغې وجه دا ده چې قرآن موږ شاته غورځولی دی موږ قرآن پرېښودی دی کله چې مسلمانه تا قرآن وې په دې باندې دې ځان پوه که زما رب ما ته په دې کې څه فرمایي زما رب ما ته په دې کې کم قوانین رالیږلي بیا په تا کې د ایثار ماده به راشي او کله چې د ایثار او د قربانۍ ماده راله علاقه کې خود به خود چې کوم دی نو انقلابات رالل نو نارینه او کم انقلابات د یو بل د خولې نه به یې نوړی شو کولی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وګوره د قرآن نه وروسته صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د غربت په حالت کې یو غلام یې راغی غلام ورته څه خوراک پیش کړ ورته آقا تعالی مې خوراک راوړ ځکه ما ته پته ده ډېر ورځو به وږی نهر به صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه یوه نوړۍ ښکته تېره کړه غلام ورته وایي آقا یو تپوس در نه کومه وایي څه تپوس راته کوې غلام ووایه وایي نور کله چې ما خوراک راوړ تا به زما نه پوره تفتیش کو کم ځای دې ګټلی و د چا نه دې راوړ په څه طریقې سره دې مال راورسو نن دې تپوس نه دی کړی اخر وجه سره صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه وایي نور کله چې دی نو ګزاره به وه نن بلکل زه لوږې په عالم کې ومه ډېره سخته لوږه راته لګېدلې وه ځکه ما ستا نه تپوس ونه کړ هغې موقره نه له بلکې ما هغه یوه نوړۍ وکړه اوس راته ووایه چې تا د کوم ځای نه راوړې ورته وایي د جهالت په دور کې زه تلمه یو ځای کې ما سمنتر کړ هغو ته زما اجرت پاتې شو نن په هغه لار باندې زه تلم مالی د هغې منتر هغه اجرت نن راکه دا د هغې هغه خوراک دی چې ما تاله راوړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وګوره د قرآن انقلاب ته وګوره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انقلاب ته وګوره حضرت ابوبکر صدیق غلام ته وایي هلاک دې کړم صدیق اکبر چې کوم دی د څو ورځو وږې په خېټه کې صرف دغه یوه نوړۍ پرته ده اوس دا یوه نوړۍ الټې کېږي به څنګه حضرت ابوبکر صدیق دې هلته ګوته دن نه کړه الټې کې الټې چېرته کېږي صدیق اکبر یې مال اوبه راوړئ یو ګیلاس وبس کې او بیا هلته ګوته ښکته کوي الټې وکړې نوړۍ راونوته څو پیرې داسې تجربه وکړه یو پیره چې کله د اوبو ګیلاس وڅښو الټې وکړې نوړۍ ښکته راووته صدیق اکبر وی الحمدلله چې هغه نوړۍ هغه حرامه لقمه زما په خېټه کې هضم نه شو بلکې بهر ته راووته په دې وجه باندې قرآن داسې انقلابات چې کوم دی نو دا راوستل نو انشاءالله قرآن به دا د رمضان مبارک نه وروسته ګوره پرېږدي هم نه او بل دا کار وکوي بل دا کار وکوي دا قرآن زده کوي دا زده کوي را موږ او تاسو ته راغلی دی دا صرف علماو ته نه راغلی دا صرف طلباو ته نه راغلی دا هر مسلمان هر انسان ته راغلی دی په دې به ځان پوهیه چې زما رب ما ته څه وایي زما رب ما ته چې کوم دی نو څه طریقه فرمایي تاسو به کتلي تاسو چې کله بازار ته ورشئ یو فریج علی د هغې سره یو وړوکې غونته کتابچه او هغه کتابچه کې چې کوم دی د دې فریج د روانولو د دې د ودرولو د دې د یخودو د دې مکمل طور طریقې لیکلي اوس کم یو انسان چې دغه کتابچه روالی ویل ولي په دې کې کم طریقه کار دی د فریج د هغې مطابق روانوي د هغې مطابق استعمالوي بجلي چې کوم دی نو دې له څومره پکار ده که کمه زیاته یې ډېره فریج نه روانوي دی ښه په طریقې سره د هغې کتابچې مطابق روانوي یو طرف ته فریج دی که وسوځي
وغځېده نو دغه ځای به ته بل راوالې یا به ورته پرزې بدلې کې د دې مسلمان دا مشیندري ډېره اعلی ده ګورې ښه دا په چین کې هم نه ده جوړه شوې دا نه په جاپان کې جوړه شوې ده دا نه په پاکستان کې جوړه شوې ده بلکې دا مشیندري رب کائنات د خپل قدرت په لاسونو باندې په خپله تیاره کړې ده او الله فرمیل ما دا انسان په ډېر ښکلي شکل کې چې کوم دی نو پیدا که ولقد کرمنا بني آدم دې بني آدم له الله تعالی ډېر لوی عزت چې کوم دی نو دا ورکه اوس دا بهترینه مشیندري د دې لپاره هم طریقه استعمال یو کتاب پکار دی هغه کتاب قرآن کریم دی الله راولېږه مسلمانه ستا سترګې به څنګه استعمالیږي ستا ژبه به څنګه استعمالیږي ستا دل او دماغ به څنګه استعمالیږي ستا لاس او خپې به څنګه استعمالیږي ای مسلمانه ته به دا مشیندري څنګه استعمالې اوس د هغې مشیندرۍ د استعمال لپاره کم کتاب راغلی و هغه کتاب نه موږ وکته نه چېرته به چا پسې ورالو چې دې کتاب کې رب کائنات زما نه څه مطالبه کوي او تا د هغې په خلاف باندې چې کوم دی د انسان د بدن دا مشیندري استعمال شوه اوس هغه مشیندري کله چې د هغه کتابچې مخالف استعمال شي بیا خلک په ګودام کې یو کباړي لی ورکي یا ماشومانو پرزې راغستي او ماشومانو پکې پړې اچولې لارو کوڅو کې راکاږي یا ډیران کې راغې پرزې پرتې همدغه شان درې قرآن مخالف تاره خپل مشیندري استعمال کړه خو سبا ورځې به یا جهنم کې یا به د فرشتو د ګزارونو د لاندې مسلمانه الله عزتمن پیدا کړی وي دا خپل جسم چې کوم دی نو بې عزتۍ له مه ورکوه او عزتمن کېږي به نور هم په دې طریقې سره چې دا قرآن وګوره ویل وله په دې باندې ځان چې کوم دی نو دا پوه که الحمدلله الله علما ځای په ځای درکړي دي ځای په ځای علما دي تاسو سره قرآن چې کوم دی نو ښوی شي او نن سبا د ایجوکیټډ طبقې لپاره چې هغه د سکول استادان دي یا نور داسې تعلیم یافته کسان دي یا د سهار نه چې کوم دی نو ډیوټیانې کوي د هغو دپاره یو ښکلې غونته موقع زموږ استادانو مدرسه کې چې کوم دی هغه مشوره کړې ده ماسپښین نه وروسته چې کوم دی دراسات دینیه په نوم باندې 2 کاله د علم یو شارټ کورس دی د ایجوکیټډ کسانو دپاره هغې کې بنیادي طور چې کوم دی نو قرآن حدیث او بنیادي چې کوم مضامین دي هغه پکې پړاوئ دا هم ستاسو دپاره یو ښکلې غونته موقع راوړو کې اخترنه انشاءالله و ماتمه باندې داخلي هلته شروع کېږي هر ځای کې چې تاسو قرآن زده کوئ خو ځان پرې قرآن باندې پوهه کوئ یو مسله موږ دا وکړه چې قرآن به صرف د رمضان سره خاص کوو نه بلکې وروسته به چې کوم دی نو انشاءالله دا قرآن وایو او زده کوو به د خپلې زندګۍ کې یو ټم ټیبل جوړ کړئ سهار نیمه ګنټه چې نو قرآن له وباسئ د قرآن تلاوت کوئ چا نه دی ویلی زده کوئ نو یو دا چې قرآن به انشاءالله همیشه لپاره خپل رهبر او رهنما جوړو دویم نمبر خبره دا ده چې رمضان مبارک روژې سر ته ور ورسېدې اوس چې کله سر ته ور ورسېدې د الله یو زبردست قانون وګورئ د الله یو نظام وګورئ ستاسو به انشاءالله د دې خولې نه هغه چې کوم دی غیر اختیاري وځي چې الحمدلله خدایه څومره لوی ذات یې د دې انسان دپاره چې کوم دی نو څومره بانې تلټې چې دا انسان زه جنت ته بوځم او د جهنم نه رابشي الله چې کوم دی یو انسان که یو نیکي وکړي الله یې په یو باندې نه حسابوي الله فرمیل من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چا چې یو نیکي آخرت له راوړه دله به د دې 10 چنده چې دی نو ثواب ورکوم کم از کم یو په لس باندې دغه شان دی چې کوم دی الله فرمایي درېیمه سپاره کې الله چې کوم دی یو په 200 باندې بدلی والله یضاعف لمن یشاء بغیر حساب الله اخلاص ته ګوري یو نیکي کله کله بې حسابه چې کوم دی نو بدله کي خو کم از کم دا یو په لس باندې خامخا بدلی ښه تاسو چې یو روژه ونیوه یو روژه تاسو ونیوه میاشت کې تاسو پوره 10 روژې ونیوې اوس دا 10 روژې چې په لس باندې بدل شي را ټوټل موږ 100 روژې ونیوې 300 شوې که نه 10 روژې او یو په لس باندې بدله شوه نو لس چې کم دی نو دا په 100 باندې لس په 100 باندې لس په 100 باندې دا مونږ ګوره 30 نه سخاره مونږ 300 روژې ونې الله چې کم دی زموږ عملنامه کې 30 نه دی لیکلي بلکې پوره 300 روژې خدای پاک چې کم دی زموږ او ستاسو حساب کړي دي ښه یو میاشت په 300 باندې بدله شوه بیا چې کله یو نیکي په لس باندې بدلېده یو روژه زموږ او ستاسو دا چې په لس باندې بدل شوه د یوې میاشتې روژې دا په 300 باندې بدل شوې بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل من صام رمضان چا د رمضان مبارک د میاشتې روژې ونیوې ثم اتبعه 6 من شوال بیا یې د شوال د وړوکې اختر شپږ روژې د دې سره یو ځای کړې کانه که صیام دهر دا سیره لکه ټول عمر روژې د ونیوې د ټولې زندګۍ روژې ونیوې حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د روایت راوي دی او یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل چا د رمضان مبارک روژې ونیوې بیا ورسره د وړوکې اختر یعنې د شوال د میاشتې شپږ روژې ملګرې کړې دا سیره لکه یو کال
روزې ونیوې یو روایت کې یو کال یو روایت کې تمام عمر دواړه روایت په خپل منځ باندې صحیح دي ځکه یو کال هم تا د رمضان 13 روزې ونیوې دا الله په 300 باندې حساب کړي شپږ دي چې کوم دی د وړوکي اختر ونیوې د هغې سره دا شپږ تا په 60 باندې خدای پاک چې دا پرې دغه باندې څو شوې 60 باندې خدای پاک چې نو دا بدل کړي و 300 دا او 60 هغه وي دا 360 شي مکمل 36 روزې او 360 دا په کال کې ورځې لري ښه نو ذکر الله رسول فرمایل لکه ثابت کال چې سړی روزې ونسی نو الله ستا 360 روزې تعالی پرې 36 روزو باندې درکړي او چې کله 360 شي نو 360 په کال کې را ورځي نو ستاره کال روزې حساب شي وس آینده کال تا بیا ونیوې داسې بل کال دې بیا ونیوې ټولو مرتبه دې طریقې سره نسی نو یو روایت کې چې د کال روزې وي نو هغه هم صحیح شوه بل روایت کې چې هر کال انسان رسي د ټول عمر روزې شوې نو په لږ لږ څه باندې الله ډېر څه ګورې ورکوي ښه الله فرمیل من جا بالحسنة فله 10 امثالها نو دا شپږ روزې کوشش وکړئ چې د دې انسان دا چې کوم دی د دې سره ضم کړي نو په 300 باندې دا بدلې شوې 60 باندې هغه بدلې شوې د یو کال روزې هر کال نسا د ټول عمر روزې د دې نه موږ ته اندازه ولګېره چې الله ګورې دا نه غواړي چې انسان له سزا ورکړي ځکه که الله دا غوښتی چې انسان له سزا ورکم دې انسان له چې یو پلس باندې نیکي بدلوله په کار دا و چې ګناه ول هم یو پلس باندې بدل کړی وی الله ګناه یو په یو باندې بدلې ګورې یو په یو باندې یو پلس باندې نه یو په دوه باندې هم نه کم ګناه چې انسان وکړو هم حق یو ګناه پر انسان پسې حسابېږي او د هغې سره سره که پرې ګناه باندې انسان توبه وویسته التائب من الذنب کمن لا ذنب له د الله رسول فرمیل هغه یو ګناه هم در انسان چې دی نو مکمل طور باندې الله راسې مټاو کې او ختم یې کړي عمل نامې له لکه کمن لا ذنب له لکه دی چې د سر اړو دا ګناه کړی هم نه ګورې ښه دې نه موږ او تاسو ته اندازه ولګېره چې الله دا نه غواړي چې انسان جهنم ته راولېږي ځکه معمولي کار در انسان په څومره اعلی طریقې سره دا بدلوي دغه 36 روزې ستا په یو کال او ټول عمر باندې الله بدلې کړي د الله قانون او نظام وګورئ درې خولې نه د انسان او درې زړه نه بې اختیار آواز وایي چې الحمدلله خدای پاک څومره رحیم ذات دی الله درې انسان پر یو ګو باندې فرشتې کېنولي ښه یو ګه باندې یو فرشته کېنولې ده دې ته وایي چې کله دا انسان نیک اعمال کوي ته یې پسې لیکه په دې ګس او ګه باندې یو فرشته ناسته ده دې ته وایي که دا انسان ګناهونه کوي ته یې پسې لیکه او بیا الله قانون ته وګورئ د ښه یو ګه فرشتې امیره ګرځولې ده د ګس یو ګې فرشتې ماموره ګرځولې ده او بیا چې کله خلک یو کار کوي نو د امیر نه تپوس کوي چې امیر صاحب دا کار وکم او که راسې ونه کم تاسو وګورئ سې روزې به تاسو لګولي تبلیغي جومات چې کله لاړ شي یو پکې امیر دی که سودا له ځي هم د امیر نه تپوس کوي که بهر ته به چکر وځي هم د امیر نه تپوس کوي مکمل په هر څیز کې د امیر نه تپوس کوي همدغه شانتې د دې ښه یو ګه فرشته امیره ده د دې ګس یو ګې فرشته ماموره ده کله چې د ښه یو ګې فرشتې مقراله دې انسان نیکي وکړه وس امیر خو د چا نه تپوس نه کوي که نه دې انسان څنګه نیکي وکړه فورا یې پسې راولي کي ښه فورا یې پسې راولي کي تر دې پورې نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی که دې انسان د ثواب اراده وکړه لا کړی نه دی صرف په اراده سره چې کوم دی د هغې فرشتې فورا ولي کي ښه یوه نیکي پر یې پسې حساب شه ځکه امیر صاحب دی امیر به د چا نه تپوس کوي او د ګس یو هغې فرشته خو د دې ماموره ده وس مامور د خپل امیر نه تپوس کوي کله چې دا انسان جرم او ګناه وکړي نه دا هغې فرشته تپوس وکړي امیر صاحب ګناه وکوئ لیکم کوئ نه لیکم امیر صاحب ورته وایي صبر کول امې لیکه ځکه چې الله درته یو دروازه کولاو کړې ده هغه دروازه د توبې ده التائب من الذنب کمن لا ذنب له الله چې کوم دی د انسان دغه توبې قبلوي رسول الله مبارک وفرمیل مالم یغرغر تر دې پورې انسان د غرغري حالت ته نه رسېدلی د جسم نه روح مرۍ ته نه را رسېدلی تر هغه وخته پورې الله د انسان دا توبه قبلوي نه امیر صاحب ورته وایي صبر لا کوه یو شبه چې بله تېره شي بیا تپوس کې امیر صاحب توبه خو یې ونه ایسته ولیکم که ونه لیکم ورته وایي لږ صبر کوه ځکه که اوس یې ولیکه او د توبه ویسته بیا به یې ورانې نه چې بیا ورانې لیکي سله کله چې یو موقع نور هم تېره شي دا فرشته بیا تپوس کوي رخۍ اوږې د فرشتې نه اوس یې ولیکم که ونه لیکم کله چې ډېر وخت تېر شي پرې باندې دا اوږې فرشته ورته وایي ویې لیکه خو که څنګه یې توبه ویسته بیا به یې مکمل طور صفایي سره بیا ورانې د الله قانون ته وګورئ د دې نه معلومه راشه چې الله دا نه غواړي دې انسان له ګورئ سزا ورکړي ښه الله دا غواړي په څه طریقې سره دا انسان زه جنت ته چې کم دی نو دا ولېږم ځکه په معمولي عمل باندې الله اجرونه ډېر زیات موږ او تاسو له
هغه راکوي ګناه چې کم دی نو یو په یو باندې بدل شو نیک اعمال کم از کم یو په لس باندې بدل شو نو زمونږ او ستاسو انشاءالله دا روژې 30 روژې دي دا 30 روژې الله په 300 باندې حساب کړي کوشش وکړئ د رب نه وغواړئ چې را شپږ روژې پسې ورپسې ونسئ انشاءالله د کال ثواب دی د کال روژې دي قیامت په ورځ باندې تعالی عملنامه درکړې شوه ستا عملنامه چې کله کولاو شوه دا انسان خو صایم الدهر دی د خو ټول عمر روژې نیولي د خو نه اوړی نه جمی ته کتلې نه چې کوم دی بیمارۍ ته نه صحت ته کتلې دي نه سفر او حضر ته کتلې دي د دا عملنامه کې خو د ټول عمر روژې درج دي اعلان کړ ټول عمر د خوراک کړی صرف 36 روژې نیولې ښه د الله ری قانون ته وګوره په انسان باندې څومره رحیم ذات دی خدا انسان په خپل ځان باندې ګورې رحم نه کوي ښه نو کوشش وکړئ چې را شپږ روژې پرې بسې موږ ونسو او د الله رسول د نبي علیه الصلاة والسلام د حدیثو ذخیره تاسو پورته کوي دا ورپسې روژې ګورئ نفلي روژې دي د دې نفلي روژو هغه بیا چې کوم دی پیغمبر علیه السلام زموږ او ستا دپاره اساني کړي هم دي ګورئ دا پکې هم نشته چې روړو کې اختر په ورځ باندې دی روژه ماته کړه او د دې نه اخوای چې نو خامخا ته نسه او یا یې ته چې کوم دی نو لګاتار نسه بلکې پرې میاشت کې پوره کول غواړي یوه دلته ونسه بله پرې بله هفته کې ونسه یو 2 ورځې وروسته پسې بله ونسه خو پرې میاشت کې پوره که دا اساني هم زموږ او ستاسو لپاره راغلې ده د انتهایي آسان کار دی ثواب چې کوم دی نو زیات دی او بیا د الله د رسول د حدیثو ذخیره تاسو پورته کوي چې دا نفلي روژې په یو نفلي روژه باندې چې کوم دی نو الله صبر کوي بیا د قیامت په ورځ باندې د ستا مکمل ټول عمر د ورځې چې کوم دی نو روژې حساب شي الله به تعالی سره کوي د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی چا یو نفلي روژه ونیوه دا موږ چې کوم او تاسو نن سبا نسو دا ګورې فرض روژې دي یو نفلي روژه چا ونیوه د الله رسول چې کوم دی نو وفرمیل دې انسان له اوس الله پرې نفلي روژه باندې اجر ورکوي اوس چې کله اجر ورکوي د اجر دپاره یو لوښی پکار دی اوس لوښی د دغې دپاره من کم لوښی اختیار کو چې یاره دا لوښي ته الله هغه اجر درې نفلي روژې دا رواچوي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل یو ورځ نفلي روژه چا ونیوه دا ځمکه مکمل طور باندې هواره شوه او الله چې کوم اجر په نفلي روژه باندې ورکوي یو روژه باندې صرف د یوې ورځې په روژه باندې دا ځمکه مکمل هواره شوه او دا الله د سونې نه مکمل طور باندې ډکه کړي بیا هم د ځمکې را لوښی د دې نفلي روژې د ثواب دپاره کم دی د دې انسان بیا هم ثواب چې کم دی نو پوره نه شو ځکه د ځمکې را لوښی تنګ دی په دې کې د انسان د یوې ورځې نفلي هغه اجر په دې کې نه راځي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل دله که اجر ورکړی کېږي دله به د قیامت په ورځ ورکړی کېږي ځکه د قیامت په ورځ باندې ځمکه چې کم دی نو دا ډېره زیاته وسیه ده تاسو یو ماشوم ولېږه دوکان ته چې لاړ شه د دوکان نه پی راوړئ تاسو ورله ورکړی ګیلاس دی او پیسې ورله ورکړي دي 100 روپۍ چې د 100 روپو پی په دې ګیلاس کې راوړه اوس چې کله ګیلاس دوکاندار له ویوړی شو دوکاندار به خامخا دې ماشوم ته وایي چې بچیا ستا په 100 روپو باندې چې کم پی کېږي د هغې دپاره دا لوښی ډېر زیات تنګ دی ګورې په دې کې را پی نه راځي همدغه شانتې الله چې تعالی په یو نفلي روژه باندې کم اجر درکوي د ځمکې را لوښی د هغې دپاره ډېر زیات تنګ دی د الله رسول فرمیل کله چې قیامت راشي د قیامت هغه ځمکه ډېره زیاته وسیع ده الله به هلته کې د انسان له پوره اجر ورکوي یو نفلي ښه نو انشاءالله که را شپږ تاسو ونیوې که نه دا په 60 باندې بدل شوي او دا په 300 باندې بدل شوي اوس د کال 160 روژو اجر چې خدای تعالی درکوي ته په خپله باندې اوس د خپل ګریوان کې سوچ وکړه دا به څومره اجرونه یې ګورې ښه نه انسان په دې باندې هغه خرابېږي نه ګورې ما تاسو ته نبي علیه الصلاة والسلام حدیث ویلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل صومو تصحو روژې نه صحیح صحت جوړ کوي په دې روژو باندې انسان چې کم دی نو صحتمند کېږي ګورې مخکې دې باندې موږ تفصیلي ګفتګو شاید ټال کې و که بل ځای کې کړې وه چې روژو نیو سره انسان صحتمند کېږي ګورې ستا ذهن ته به دا راځي بلا کسان به داسې وایي چې یاره مفتي صاحب ته خو وزګار یې موږ د شتو د لادو بادو نه پرېوستو او ته راته اوس وایې چې وړوکې اختر په میاشت کې به روژې نسي د لادو بادو دې نه پرېباسي جسم له تقویت چې کم دی نو ورکوي ما تاسو سره سقرات خبره کړو یو فلاسفر دنیا کې تیر شوی دی هغه سقرات چې به کله په یو مسله باندې ریسرچ او تحقیق کو دی وایي زما ذهن به هغې طرف ته نه ور رسېده ما ته پته ولګېده چې د ذهن خلیې اوس بند دی ما به د دې لپاره 10 ورځې روژه ونیوه کله چې به ما 10 ورځې
ورځې روژه ونیوه د هغه روژو په برکت باندې به زما ذهن کې راسي نشاط او چستګي راله زما بدن کې به یو نشاط او چستګي راله نه ما به بیا د 10 روژو نه وروسته په کم څیز باندې ما ریسرچ او تحقیق او زما ذهن به هغې ته رسایي نشوه کولی ما به هغې ته ذهن چې کوم دی نو ور مخامخ که هغه مسله به زما ذهن بیا د هغې نه وروسته راواغسته پته ولګئ روژې سره جسم هم طاقتور کېږي د انسان ذهن هم طاقتور کېږي بقرات چې کوم دی یو لوی طبیب تیر شوی دی هغه بقرات له به کله خلک رالل مریض به راغی مریضه او ده به علاج کو ګورې ښه ده به ګولۍ نه لیکلې په چیټ باندې ده به شربتونه نه لیکل ګورې ښه ده به تداوي بصوم کو روژې په ذریعې سره به د خلکو علاج کو ګورې یو کس به راغی د ده علاج به ده کو په ده کې به مرض لږ ده به ورته به چیټ د پاسه ولیکل چې ستا علاج دا 3 ورځې روژه ده بل کس به راغی د هغه بیماري به سیوا وه ده ته به 10 ورځې چې کوم دی نو علاج ولیکه ستا علاج چې دی نو 10 ورځې روژه ده د چا به داسې بیماري وه چې بالکل لا علاج و ده ته به یې میاشت روژې ولیکلې د هغې په ذریعې سره به دی مکمل طور باندې ښه شو ځکه الله د روژې په ذریعې سره د انسان په سونو بیماریانې چې کوم دی نو دا ختمې کړي مکمل چې کوم دی نو د معدې هغه رطوبتونه ختم کړي پیر ذوالفقار صاحب د جنګ یو مشهور عالم دی یو لوی بزرګ دی هغه لیکلی دي زه چې کوم دی نو امریکا کې یو ځای کې ناست راسې موږ له خوراک راوړی شو د روژې میاشت شوه زما روژه ما خوراک نه کو نور غیر مسلمو خوراک کو زما خوا کې یو غیر مسلمه یو عیسائی چې کوم دی نو ناست دی او ډاکټر دی ده هم خوراک نه کو ما ورته ته ولې وی زما روژه ده زه یو میاشت روژې د مسلمانانو په شان نسم ما یې هغه څنګه ولې نسې وی زه یو چې کوم دی نو ډاکټر یم او زما تحقیق دا دی چې دا انسان مکمل خوراک کې غونډ کال د انسان پرې معده کې رو داسې رطوبات راشي هغه چې کوم دی نو لا علاج امراض د هغې نه جوړ شي او د انسان چې کوم دی نو علاج ناممکن شي په سونو بیمارۍ د انسان ته ولګي خو زما خپل تحقیق داره د مسلمان په شان کال کې یو میاشت دی خپلې معدې له ریسټ ورکړي دې له چې کوم دی نو لږه چوټي ورکړي د انسان هغه رطوبات مکمل طور باندې وشي دا انسان د سونو بیمارو نه الله محفوظ کی په دې وجه زما که په کور کې ښځه را زما که بچی او که زه په خپله یم موږ د مسلمانانو په شان تیک 12 میاشتو کې یو میاشت چې کوم دی نو دا روژې نه سوخه الحمدلله الله په مسلمان باندې کم عبادات لازم کړي دي کم عبادات لازم کړي د دې مسلمان دنیاوي هم فایدې دي اخروي هم فایدې دي او همدغه عالم یو بل ځای کې لیکلی دي یو ځای کې یو غیر مسلمه چې کوم دی ما ته عجیبه خبره وکړه وی زه هم د مسلمان په شان لمونځ کوم ما یې ته خو غیر مسلمه یې وی زه غیر مسلمه یم خو زه یو ډاکټر یم او ما پرې باندې تحقیق کو چې دې مسلمانانو تر زړه دورې ډېرې زیاتې کمې د دې مسلمانانو چې کوم دی مخکې نورانیت آخر وجه سره ما پرې خبره باندې تحقیق وکړه چې د دې انسان دا جگر دا چې تمام بدن نه را بلډ پمپ کوي دا وینه ورته چې کوم دی نو ور رسوي کله کله چې کوم دی نو موږ سوچ وکړو سوچ ته منزل دی لاندې چت کې چې کوم دی موټر لګېدلی دی بره چت ته اوبه کمه خیژئ لاندې چتونو کې اوبه زیاتې سپلای کوي همدغه شانتې د انسان زړه بره اندامونو ته دا وینه کم ور سپلای کوي لاندې اندامونو ته وینه زیات ور سپلای کوي ما یو ورزش داسې پکار دی د دې انسان دا زړه دا د سر سره د مخ سره چې کوم دی نو بالکل مساوي شي راسې چې دې ته هم دا وینه مکمل طور ور سپلای شي ما یې داسې کم یو ورزش وی ما چې وکتل د مسلمانانو د هغه صحت هغه راز ما معلوم کو دیو چې کله رکوع لاړ شي او بیا چې کله سجدې لاړ شي ځکه خدا صحتمند دی کنه ما په خپلو بچو باندې منځ لازم کړی ما په خپله باندې هم مسلمان په شانتې منځ شروع کړی دی ځکه که د دې انسان دا سر چې کوم دی دا د دې زړه د لیول نه لاندې شو یا ورسره بالکل مساوي شو د دې انسان شریانو کې نرو نرو رګونه کې هم داسې په زور سره وینه چې کوم دی نو وچلیږي د دې انسان په مخ کې نورانیت راشي او بیا د خون او د مزې خبرې راته دا وکړه که چېرته زنانو ته پته ولګېده چې د مخ حسن او د مخ رونق دا په اوږدو اوږدو سجدو کې دغه کمپنۍ د کریم او پوډرو به مکمل طور باندې بند شي خو د مسلمان زنانو ته چا دا نه دی ښولی چې د مخ تمام رونق چې کوم دی نو دا په اوږدو اوږدو سجدو کې دی الحمدلله الله چې کوم عبادات په موږ او تاسو باندې لازم کړي دي هغې کې دنیوي هم فایده ده اخروي هم چې کوم دی نو فایده ده نو انشاءالله دې نه به یېرېږې نه روژې به چې کوم دی نو ما خراب کړي روژې خو په تا کې تقویت پیدا کوي کله چې انسان خوراک کم کړي انسان مضبوط شي ګورئ تاسو لږ وګورئ هغه ورځ ما بره خبره کړې وه تاسو وګورئ یو په ځنګل کې حیوان دی یو په سمندر کې حیوان دی یو د سمندر باچا تصور کیږي یو د ځنګل باچا تصور کیږي ځنګل کې چې کوم حیوان د ځنګل باچا دی هغه وړوکی غونته حیوان خان دې ځنګل کې دنګې دنګې زرافې دي
لوی لوی میخي پرې کې او ښه لوی لوی هتیانې پکې وړوکې منظرې او دا لاړ شي روغون تر هغو سټ ته ور ودانګي داسې یو کنډه کې په مخ کې کړی تاسو لیدلې د ویډیوګانو کې او بیا د هغې نه یو لویه میخه یا یو لویه زرافه ښکته راوغورځوي دې منظري له دا دومره طاقت ولې میلاو دی تاسو وګورئ حیات الحیوان وګورئ یا حیواناتو باندې نور محققینو کتابونه لیکلي دا وګورئ د هغې اصل راز دا دی چې دا منظرې انتهایي کم خوراکۍ ګورئ ښه دا روزانه ګورئ دا ښکار نشي کولی یا هر ټیم ښکار نشي کولی دی په دویمه دریمه ورځ کله ښکار وږي کله هفته کې یو پیره ښکار وږي د هغې هغه تازه وینه چې نو دا وڅکي نور هم په هغې هفته باندې لګیا بیا کله چې کوم دی دویمه دریمه ورځ باندې څو ورځې پس دی خوراک کوي په دې وجه د په جسم کې واز د مکمل طور باندې ختمه شوي ولي شوی ځکه الله دله دا دومره لوی طاقت ورکړی دی او بیا د دې د بل یو د سمندر بادشاه وګورئ کله کله تاسو کتلی چې د ځنګل د بادشاه د سمندر د غاړو له کله اوبو له راشي او روغ غونته کې د دې سمندر د بادشاه چې راسې خوله ور وغځي ښکته یې راسې روغ غونته کې راکاږي هغه مګرمچ دی مګرمچ الله تعالی د دې ځنګل د دې سمندر یو بادشاه چې دی نو دا ګرځولی دی او دا یو طاقتور چې د هغه ځنګل هغه بادشاه هم په ښکته باندې ځان ته راکاږي او ماتېږي اخر د ډېره طاقت دا راز په کوم ځای کې دی اخر وجه چې کوم دی نو دا کوم ځای را دا قلت طعام ښه دا کم خوراک دی ګورې ښه مسلمانه روژه دې خرابوي نه ګورې دا تصور ونه کې مفتي صاحب لیونی شي موږ یې زړو نه خدای په اخلاص کې بیا زموږ د پلار نیکه توبه را بل کال سره به سره بیا ګورو نه را شپږ روژې ونیسه بدن کې طاقت پیدا کېږي کمزوری کېږي چېرته هم نه ګورې دا ستا یو غلط تصور دی په دې وجه چې کوم دی یو محقق لیکلي که چېرته کې چا ته پته ولګېده چې یاره مستقبل کې را انسان مکمل د امراضو نه بالکل خالی نه دا مسلمان ته به که دا پته ور ولګېده دا به د خپلو غیږ او په وړو وړو ماشومانو باندې روژې نیول هم شروع کړي ښه ځکه را په مستقبل کې بالکل صحتمندي نو هغه د سمندر هغه بادشاه هغه چې کوم دی د کم خوراک د وجې نه ځکه محققینو لیکلي غټ مګرمچ چې کوم دی هغه 700 کیلوګرام د هغې وزني او دی په شپه ورځ کې صرف 700 ګرام یعنې د کیلونه کم خوراک کوي په دې وجه د دیو پرې جسم کې راسې تقویتي او د دیو جسم چې کوم دی نو داسې طاقتوري نو مسلمانه روژې خرابول نه کوي ګورې الله درله دا په 300 باندې بدلې کړې او هغه به درله په 60 باندې بدلې کړي نو کوشش وکړئ ونیسئ نو قرآن هم د رمضان سره به نه خاص کوو انشاءالله وروسته به زده کوو او د هغې سره سره به ټیم په ټیم نفلي روژې د نبي علیه الصلاة والسلام سنت طریقه دا وه چې هره میاشت کې به یې د ایام بیز 14 14 15 چې سپوږمۍ به کله غټه شوه په دې کې به رسول الله مبارک مستقل سنت و روژې به چې کوم دی نو دا نه وي په دې وجه مسلمان له پکار دی کوشش وکړي ساو ذهن ته به یو خبر راځي خبره دا ده چې کله کله موږ یو کم 10 روژې ونیسو نو بیا خو دا چې کوم دی نو په 300 باندې بدلې نه شوې دا خو چې کوم دی په 290 باندې بدلې شوې نو بیا خو د کال روژې خو نه شوې که نه نو تاسو خو دا خبره اسانه ده اسانه ځکه ده تاسو یو ځای کې نوکري کوئ سکول کې ته استاد یا یو بل ځای کې ته نوکري کې کله کله میاشت چې کوم دی نو د 28 ولاړه شي و چې کله میاشت د 28 وه نو تا ته خو چېرته کې حکومت دا ونه وي چې دا د میاشت د 28 ورځې تا 30 ورځې ډیوټي کړې را لحاظه ستا چې کومه سی لري را د هغې نه به زه د 2 ورځو هغه پیسې چې دی نو دا کمومه چېرته کې د چا سره به دا نه شي وي ښه که د 28 میاشته هم پوره درکوي که د 30 سره هم پوره چې کوم دی نو درکوي او همدغه شانتې که میاشت د 29 ولاړه خدای پاک هم په 30 باندې بدلی 300 روژو ثواب درکوي که چېرته کې دا د 29 ولاړه او که د 30 ولاړه دواړو صورتونو کې چې کوم دی نو دا په 300 باندې الله بدلی او په دې وجه باندې مسلمان له پکارداري نفلي روژو کې دومره لوی اجر د الله رسول په یو موقع باندې وفرمیل نبی علیه الصلاة والسلام د امت د رهنمایۍ دپاره عجیبه روایات دي ذخیره تاسو پورته کوي په هره موضوع باندې نبی علیه الصلاة والسلام د امت ته لوی هدایات او لوی وصیتونه پرېښوري نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې کم یو انسان یو ورځ نفلي روژه ونیوه انشاءالله دا ورپسې رشو درې وړوکې اختر دا میاشت نفلي روژې را شپږ درې به کوشش کوو که چا یو ورځ نفلي روژه ونیوه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا انسان الله د جهنم نه څومره لرې کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت کې یو مثال ورکه چې یو کارغه دی د هغې کارغه یو بچی په جاله کې دی او دا بچی د جالې نه والوته دی دمنه کې مسلسل طور روان دی تر دې پورې پرې هوا وا کې ځوانۍ ته عمر ورسېد تر دې پورې دی پرې هوا وا کې بوډاوالي ته ورسېد او د دې وجې نه چې کله بوډا شو زندګي ختمه شو په کم ځای باندې راوغورځېد د هغې جالې نه والا مسلسل د سفر کړی دی په کم ځای باندې دی را وغورځېده دمی نه وه کړی دومره پورې الله د یوې نفلي روژې په بدله کې دا انسان د جهنم نه چې
دی نو دا لرې کې ښه رسول الله مبارک کارغه یاد کا ځکه چې کارغه مکمل طور باندې په یو رفتار باندې سفر کوي کوتره تیز روانې خو د دې ځای نه هغه ځای پورې لاړه شي بیا دمه کوي 15 منټه دی په یو رفتار باندې په مزه مزه رواني خو دی ستړی کېږي نه ګورې ښه او دویمه مسله دا چې د ده زندګي ډېره زیاته اوږدوي نو چې مسلسل رفتار کوي مرغوړې والوته او بوډا شو را پرېوته هلته کې دومره الله د یوې نفلي روژې په برکت سره تا د جهنم نه لرې کوي مسلمانه خدای سیات درکړی دی وایي نسه نو انشاءالله قرآن به رمضان نه وروسته زده کو ګورې هم ښه ځان به پې پویو چې زما رب ما ته په دې کې څه پیغام رالیږلی دی زما رب ما ته څه وایي چې را جسم څنګه استعمال کا زما رب ما ته څه وایي دا مال څنګه ګټه مال چې کم دی نو څنګه استعمال کا مال الله اولاد را کړی دی زما رب ما ته څه وایي دا اولاد کې تصرف چې کم دی نو څنګه وکړه په دې وجه زه به یو حاکم یم مشر به یم رسول الله مبارک فرمیل تاسو کې هر یو مشر دی د هر یو نه به خپل مشرې مطابق تپوس کېږي تا ته الله پرې قرآن کې څه فرمایي ته په خپل کور کې مشرې رعایا سره به څنګه چې کم دی هغه زندګي تیرې تر یو علاقې مشر دی یو ملک مشرې په دې وجه به تر ماتحتو سره څنګه زندګي بسر کې زما رب ما ته کم پیغام چې دی نو دا ښولی دی په دې وجه باندې به انشاءالله دا قرآن وروسته هم زده کو وایو به یې پرېږدو به نه او کوشش وکړئ دا 6 ورځې روژې هم چې کم دی نو دا ونسئ انشاءالله اجر به یې سوای دا کتاب ډېر زیات وفادار کتاب دی ګورې ښه په خدای قسم چا هم پرې سینه پورې نیولی دی عزتونه یې ورکړي ګورې ښه لولې مرتبې ورکړي دی ګورې ښه لولې اعلی مقاماتو ته دا انسان ورسولی دی صحابو نه تاسو راوالی الی یومنا هذا د دې ورځې پورې چا هم قرآن له زندګي ورکړې ده قرآن څومره اعلی مقام ته چې دی نو دا ورسولی یو دور کې تاسو د سکول کتابونو کې خلافت عثمانیه نوم اورېدلی واقعه بیانوم خبره ختموم خلافت عثمانیه نوم تاسو اورېدلی سوونو کاله د مسلمانانو یو خلافت تیر شوی دی زبردست خلافت تیر شوی دی تاسو کتابونو د سکول وغیره کې د هغې پوره چې کوم دی نو معلومات تاسو ته حاصل دي دا خلافت عثمانیه څنګه دنیا ته راغی دا څنګه وجود ته راغی عثمان د ترکو چې کوم دی یو نوجوان دی او کله کله الله در یو نیم انسان په زړه کې مهمان نوازي یې ښودي د میلمه سره محبت یې ښودی عثمان د ترکو باشنده د ده میلمنو سره ډېره زیاته مینه وګرې او کله چې به د بهر په لاره کې میلمه ولیده رای به اوس خپل کور ته او په هغه باندې به یې خوراک وکړه بیا به یې چې کوم دی نو رخصت کړه و دا عثمان چې په کومه علاقه کې اوسېږي دا علاقه ټوله د دوی یو بارنی کس نشي ښه کله کله یوه علاقې ټول د ترونو زامن ترونه وغیره یو خلک یې بارنی سړی پکې نه دی عثمان ته خلک وایي چې هلکه عثمانه دلته کې زموږ زنانه هم بار ګرځي زموږ د یو بل نه ست رامن نشته ته روزانه نوي نوي کسان د بهر نه راولې نو دلته کې موږ ته تکلیف بیا لپاره میلمانه مه راوله و د یو انسان په زړه کې الله تعالی د میلمنو هغه محبت ور اچولی دا د یو بعضې کسانو زړه کې خدای پاک دا ولوله ور اچولي چې دی د میلمه سره ډېر زیات چې کوم دی نو خوشحالي لکه حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام میلمه به نو هغه به خوراک هم نه کو په دې وجه باندې عثمان بیا میلمانه راوسته قوم بیا دمکې ورکړه یو پیره چې عثمان میلمه راوسته خلک راووتل هغه میلمه یې وله هم او عثمان یې د علاقې نه وویسته دی لاړ د یو پیر استاذ ور هغه کور ته ورغی خپره جاړي استاد ورته عثمانه ولې جاړې ورته وایي داسې خلکو راوسغلولم زه یو مهمان نواز یم میلمه مې راوستی او خلک وایي دلته یې مه راوله زما خو د میلمه نه په غیر ګزاره نه کېږي الله زما زړه کې د میلمه سره محبت ور اچولی زما زړه غواړي چې زما مال د میلمه وخوري په دې وجه باندې خلکو راویستم ورته وایي خفه کېږم زما ری دیره او بیټک کې اوسېږه میلمانه خیر دی دلته راوله خوراک زما د کوره چې کوم دی نو ورله راغواړه عثمان هلته کې ریښ دی د شپې چې کوم دی نو په سیسه کې پاسېره او د تهجد وکړل کله چې تهجد وکړل بیا چاپیره ګوري چې زما د استاد دیره ده قرآن خو به خامخا دلته کې موجود دی المارۍ داسې ولټولې یوې المارۍ نه دی عثمان قرآن راویسته خو ده سوچ وکړه چې زه چې کوم طرف ته اوده ومک زما خپې چې کوم سیټ ته وې نو هلته طرف ته خو قرآن پروت دی نو ده یو چغه وواله او جړه فریاد یې شروع کړه خدای دومره یو غیرتي او وفادار کتاب ما د دې توهین وکړه زه خو د شپې اوده ومه سیسې او څو ګنټې ما قرآن ته خپې غځولې وې لګیا دی جاړې او دا قرآن یې راغستی دی کله یې د سینه پورې نسي او کله یې په سر پورې داسې نسي او جړه او فریاد کوي چې خدای ستا د عظیم کتاب توهین ما وکړه چې هغې طرف ته ما خپې غځولې دي دې خوا چې کوم دی دروازه وټکېده استاذ یې راووته ورته ویې عثمانه پاسېدلی وې او جې پاسېدلی ما ورته ویې څه کوې وې تهجد مې کول بیا مې قرآن کته ما د قرآن
توهین او بې قدري کړې ده. زه چې کوم سیټ ته ودوم خپې مې غځولې هغه سیټ ته خو قرآن پروت نو بیا چې کوم دی استاد ورته عثمانه نبی علیه الصلاة والسلام خوب کې راغلی و جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې عثمان ته وایه ستا د دیرې نه ریځي په مخه باندې ریځي الله به دله ترقي ورکوي. دا عثمان خفه شو چېرې استاد چې تا هم د خپلې دیرې او بیټک نه وستم بهر طرف ته روان دی خو یې طالب الله تعالی چې کوم دی ری قرآن په برکت سره ځکه تا د ری تعظیم وکړه جړه فریاد دې وکړو الله به تعالی هغه اعلی عهده درکوي ترقي به ورکوي. دا عثمان مخکې روان دی یو ډېر ښکلی باشره نوجوان دی مخکې نور نوجوانان ورته وایي چې چېرته ځې میلمه زه خو راوتی یم د دین پرچار کومه بعضې کسان ورسره ملګري کېږي روان دي رو کسان ملګري کېږي مجلس رو چې کوم دی نو غټېږي څو زرو کسانو ته را نوجوانان ورسېدل او دا عزم وکړو چې موږ به روان یو د دین پرچار وکړو یو ځای ته ورسېدل هلته کې د عیسایانو چې کوم دی حکمران دی هغه رالل دې عثمان ته یو پیغام راولېږه ورته عثمانه دا یو عیسایي بادشاه دی او په موږ مسلمانانو باندې ظلم کوي ستا سره الحمدلله بلا کسان تاسو غوره الله را خوشحالۍ دپاره راوتي که تاسو رسې کار وکئ چې ستاسو سره چې را څومره ملګري دي دا د هغه د فوج نه ډېر زیات دي نه که تاسو حمله وکئ ستاسو ایماني جرأت او غیرت په همي الله امداد به ستاسو سره شاملوالي د دې بادشاه نه خو موږ له خلاص کوي. عثمان ملګري راغونډ کړل او اراده یې وکړه بادشاه د چا خبر ورسو چې داسې کسان دی او بلکل الله والا دي خو زموږ 100% یقین داره چې حکومت به ډېر غړی هغه بادشاه یو کس راولېږه قاصد راولېږه ورته مشر د عثمان سره خبره وکړئ زما سره صلح وکړئ زه به نور د مسلمانانو سره ظلم نه کومه زما نوره توبه خو ماته سوای ما او بیا په خپل علاقه کې دیوله ځای ورکوي تاسو خیر دی د دین پرچار کوئ او خپلې اولور هغه عیسایي چې کوم دی نو عثمان له په نکاح باندې کړه چې یاره هسې نه چې سبا ورځ را باندې اټیک وکړي کله چې وله لور په نکاح باندې ورکړه یو دور راغی هغه عیسایي بادشاه چې کوم دی نو مړ شو کله چې مړ شو خلکو وی چې د دې بادشاه په ځای باندې اوس د دې علاقې خلافت چاله ورکو حکمراني او مشري چاله ورکو د قدرت شان ته ګوره د عیسایي بادشاه چې کوم دی نو زامن نشته عمده لورې وه خلک ورته دا زموږ ډېر اعلی شخصیت دی دله به د دې علاقې حکمراني او بادشاهي ورکو بادشاه چې کوم دی نو عثمان هلته کې وګرځېده کله چې عثمان بادشاه شو عثمان وایي زه سوچ کوم چې خدایه دا دومره لوی مقام که تا ماله راکړی دی دا خو جناب محمد رسول الله وسلم زما استاذ ته ویلو چې دله به د دې قرآن په برکت سره الله مقام ورکوي ځکه د قرآن عزت یې وکړه په ناخبرۍ کې خپې غځولې او جړا فریاد یې وکړه قرآن کله سینه پورې نسه او کله په سر پورې عثمان چې کله هغه حل پوچت که ورته خلکو تاسو ته پته شته زه چې دې کرسۍ ته را رسولی یم زه دې قرآن را رسولی یم انشاءالله د دې نه اخوا به فیصلې پر قرآن کېږي ذکر اعظم ترخ کې به قرآن راوړم زما فیصلې به هم پر قرآن باندې زه چې زم ځان سره به قرآن وړم د دې قرآن د وجې نه ماته حکومت چې کوم دی نو میلاو دی او زما حکومت به بقا هم په دې باندې مومي 100 کاله پورې خلافت عثمانیه چې کوم دی نو وچلې د دې قرآن د عزت د وجې نه د دې قرآن عظمت به کوو انشاءالله زده کوو به او اخوا چې کوم دی انشاءالله منځ دا کم ثوابي روژې راځي انشاءالله دا به هم نسو نه چې یو طرف ته روژې او بل طرف ته قرآن دا الله پیغمبرو فرمایل آخرت کې چې کوم دی نو دا دواړه دا څیزونه دي چې الله ته به سفارش دري انسان کوي الله دې موږ په قرآن باندې پوه کړي الله دې زموږ د قرآن سره محبت پیدا کړي الله دې د خپلو احکاماتو سره موږ ستاسو محبت پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.